बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलह ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. سورة بقرہ دویم سپارہ نا اول سپارہ آیت نمبر واللسم یعنی 17. مثلهم حال د دوی کمثل الذی پشان د حال د هغه چا دے استوقد نارن چې بل کړی وي اور فلما اضاءت نو هر کله چې روښانه کی دا اور ما هغه څه حوله چې چاپیر دی د دونام ذهب الله بنورهم نو یوسی الله رڼا د دوی وترکهم او پریگ دی دوی لرا فی ظلمات پداس تیارو کے لا یبصرونا چه هیڅ نوینی صمون دوی کان دی بکمون دوی گونگیان دی عمیون دوی ڑاند دی فهم لا یرجعون پس دوی نرا گرزی د گمراہ نا حق طرف تا. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا دے آیت کریمہ کے اللہ جل جلالہ مثال ذکر کئی. د مثال ډېرې معنی مفسرینو کړي دي او موږ تاسو ته صرف هغه معنی پکار ده چې کمې باندې د کورونو کې میندې خویندې پوهیدی شي او فهم پې لري. هغه تحقیقات و تدقیقات چې علماء طالبانو ته کوي یا طالبان علماء ته کوي د هغې به موږ ته څه فایده نه. نو مثال په ډېرو اقسامو کې یو قسم دی حال عجیبه. یره د پلنی مثال داسې دی لکه د پلانی شي، په حقیقت کې د هغوی حال بیانوي. الله فرمایي چې دا منافقان چې په خوله باندې اسلام ښکاره کوي او زړه کې دننه کفر او شرک ساتلی دی، نو الله فرمایي د دوی حال داسې دی لکه یو سړی چې په تیاره کې راگیر شي، نو دا سړی د خپل ځان د پاره اور ځکه بلئی چې رڼا وکړي. نو الله فرمایي منافقانو
د خپل کفر او د شرک په تیارو کې ځان له د رڼا انتظام کړی دی چې په خوله یې ویلي دي چې موږ مسلمانان یو. نو لکه څنګه چې اور بل شي غیر چاپیر علاقه روښانه شي، دغسې منافقانو چې د صحابه او د مسلمانو په مخ کې ووی چې موږ مسلمان یو، نو دوی ته علاقه روښانه شوه. څه معنا؟ مسلمانانو دوی په خپلو صفونو کې شامل کړل، خبده به یې ورسره کوله، وجل به یې نه چې دا خو زموږ وروڼه دي، مال غنیمت به راغلو هغې کې به یې باقاعده حصه ورکوله دوی ته چې دا زموږ وروڼه دي، د محلې خلک هم دي، مسلمان دي، کلمه یې ویلې ده. نو دوی ته غیر چاپیر وطن روښانه شه د دې اور بلولو سره، د دې ایمان دعوې سره. الله فرمایي ذهب الله بنورهم، نو چې څنګه دوی ته غیر چاپیر وطن روښانه شو، فایدې په حاصلولو کړې، مالی غنیمتونه خوري، د مسلمانانو خیراتونو کې حصہ اخلي، خلق ولا خزم ورکوي چیرې دا خو موږ مسلمان ورور دی، کني هندوله څوک ښځه نه ورکوي، کافر لی نه ورکوي، عیسائی لی نه ورکوي، سیک لی نه ورکوي، منافق لی په دې ورکوي چې هغه خو وایي چې مسلمان دی. نو الله فرمایي علاقه خو غیر چاپیر دوی ځان ته روښانه کړه، خو اچانک ذهب الله بنورهم، الله ته نه رڼا اوچته کی. رڼا څنګه اوچتیږي؟ په دوو خبرو رڼا اوچتیږي. نمبر 1، دنیا کې الله آیاتونه راولېږل، پیغمبر ته منافقانو خودل چې ستا په صفونو کې فلانه 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 فلانه، دا ګوره منافقان دي، د دوی په خبرو مه غولېږئ. پیغمبر صحابه کرامو ته ووی چې دا خلق منګ سره کینی پاڅي، خدا صرف د دې دپاره منګ سره کینی پاڅي چې دا زمنګ ستاسو فایدې حاصلوي او منګ تاسو نه خبرې وړي مشرکانو ته، مشرکین مکه زمنګ په حال باندې خبري، زمنګ دشمنانو ته زمنګا لوکیشن، زمنګا ځای، زمنګا رای، زمنګا اراده خای. نو اچانک غیر چاپیر علاقه ورته بیا تیاره شوه، ځکه چې مسلمان په خبر شو، هغوی راز ولا نه ورکولو، هغوی صفونو کې نه پرېښول، مشورو کې نه پرېښول، ځان سره ملګرتیا کې نه پرېښول، نو خیر ولا نه ورکولو، ټوله رڼا ورباندې بیا تیاره شوه. او دویمه تیاره ورباندې داسې راځي چې اسرائیل راشي روح تیوالی، نو چې څنګه سړی مړ شي داسې یو ځای ته لاړ شي چې هغې ته د الله پیشي وایي، نو هغه ځای کې بیا نه د خولې او نه د زړه خبرې چلیږي، هلته هغه څه چلیږي چې کم حقیقت ته الله پې باندې پوهیږي. نو هغه ځای کې د د خولې دعوې کار نه کوي، نو بس هغه ځای کې مکمله تیاره. دنیا کې د ځان له رڼا جوړه کړې وه، په خوله باندې ټوله دنیا ځان له ودرولې وه، یاره جی زه مسلمان یم، کلمه مې ویلې ده، مونځ کوم، دا کوم دا کوم. نو څنګه چې مړ شو د الله پیشي راغله، د ده ټولې رڼاګانې ختمې شوې، ځکه چې الله خو پیژني سړی چې ته په زړه کې دننه کفر لرې، عناد لرې، بغض لرې، حسد لرې. دا موږ چې خلقو له چغې وهو چې ورته وایو چې الله بندګانو درس قرآن تکینه، دا الله کتاب واوره، دا بغض پرېږده، دا غیبتونه پرېږده، دا کینې پرېږده، دا یو بل پسې خبرې پرېږده، او د نورو خلکو عزتونو سره لوبې مه کوئ. خصوصا زمونږ او ستاسو دا کورونه، محلې، دا ټولې د پردو خبرو د لاسه ورانې دي، او خلک زړه کې وایي چې موږ خو ښه وخت تیر که، یره جی نه را باندې څوک پوه شو، شیطانی مو وکړه، شیطانی کې کامیاب شو، دوه مو وجنګول، یا مو په زوی باندې انګور وشړله، یا مو په خاوند باندې خواښې وشړله، یا مو خاوند په جنسه کې راوسته، د پلار بې عزتي مو پرې وکړه، ته خو به وایې چې زه کامیابه شوم. همدارنګې به یو سړی ورانی کوي، یا به وایي چې زه کامیاب شوم. الله فرمایي دا د دنیا رڼا ده، دلته دې ځان له لیدکې بل که، ځان ته دې غیر چاپیر وطن روښانه که، کور نه دې مور وشړله، کور نه دې پلار وشړلو، یا دې کور نه انګور وشړله، یا دې کور نه زوی وشړلو، ځان له دې علاقه صفا کړه،
شیطانه د کار وکړو ورانی دی ځای ونیو خدا رڼا یوه ورځ ختمیږي تورو تیارو کې به راګیر شي نو د دې مثال بیانوي الله مثلهم حال د دې منافقانو کمثل الذی پشان د حال د هغه چا دی استوقد نارن چې بل کړی وي اور بل کړی دی ناره لګولې دا زه مسلمان یم ما تاسو ته مخکې ویلي دي چې قرآن آینه ده آینې کې به خپل مخ ویني زمونږ مسلمانان په آینه کې د بل مخ ویني داسې به یې نه نیولي وي او هغه سړی ګوره او هغه ښځه وګوره ګوره هغه د ښځې په تندي باندې توره لکیره ده ګوره د هغې ښځې فلانی ځای داسې دی او ګوره د هغه سړي فلانی نه نه خل پکې مه ګوره ځان پکې وګوره ستا په مخ تور کینی ستا په مخ باندې ګندګي نه وي لګېدلي او ستا جامې نه وي شلیدلې او ستا ټټر او سینه نه ښکاري ستا ویښته نه ښکاري ځان پکې وګوره چې زه پټ یم او که نه یم قرآن آینه ده ځان به پکې ګورې جهان به بیا رستو کتلی شي قرآن په هر ځای کې چې حکم کوي اول د ځان حکم کوي قو انفسکم و اهلیکم نارا اے خلقو اول خپل ځانونه د اور نه بچ کې کور کې پرده راولا خپل خولې باندې کنټرول راولا خپل سترګې کنټرول کا خپل مازغه کنټرول کا غلط سوچونه پې مه کوه د زنا او د بدکارۍ بلا شی قسمونه دي مازغو سره د بدکاریو سوچ کول د مازغو بدکاری ده سترګو سره د پردو سړو د ښځو لیدل د سترګو بدکاری ده لاس په چا باندې وهل د لاس بدکاری ده داسې ډیرې خبرې دي اول ځان پکې وګوره نو دا آیاتونه چې موږ تاسو ویو په دې کې به ځان ګورو نو موږ چې ځان وګورو دا تیر څومره خصلتونه چې دي دا نن سبا په موږ کې شته دي مثلهم حال د منافقانو کمثل الذی پشان د حال د هغه چا دی استوقد نارن چې بل کړی وي اور معاشرې ته ځان ښودلی چې ما کلمه ویلې ده مسلمان یم جماعت له راځي خلقو له دا تسلی ورکوي چې زه مؤمن یم اخترونو منځونو جمعو کې هم حاضریږي خلقو له وایي زه مسلمان یم یعنی اور بل کړی دی رڼا روانه ده خلق ور سره د اسلام معامله کوي فلما اضاءت ما حوله نو هر کله چې روښانه کي دا اور ما حوله هغه څه چې ګیر چاپېره د ده نه دي یعنې دې ایمان دعوې سره دله فایدې میلاو شي دا خلق مسلمان وګڼي خلق د خپلې علاقې والا وګڼي اعتماد پې باندې وکړي سلام پې باندې اچي خیر خیریات ولا ورکوي بې عزتي نه کوي کافر نه ګڼي ښځه یې خور ګڼي لور یې خور بچی ګڼي مور یې خلق مور ګڼي او ښځه یې خلق خور ورندار ګڼي ځکه چې زمونږ د کلمې ورور دی الله فرمایي ذهب الله بنورهم نو یوسی الله رڼا د دوی اچانک رڼا لاړه شي څه معنا یا خو کفارو مسلمانانو ته معلوم شي چې سړی بې دینه دی اسې په خولې باندې وایي چې زه مسلمان یم پته ولګېده فلني ځای کې فلني عمل نه پته ولګېده یا ذهب الله بنورهم مړ شي نو چې شي کله الله ته پیش شي بیا خو پکې د سره څه پاتې نه دي نو بیا خو حق ځای کې د ټولې رڼاګانې او فایدې ختم شي دنیا کې خو به چا مسلمان ګڼلې نو الله په مخ کې دی الله مسلمان څنګه وګڼي هغه ته خو حقیقت پته ده الله فرمایي ذهب الله بنورهم نو یوسی الله رڼا د دوی وترکهم او پریږدي دوی لرا فی ظلمات په داسې تیارو کې لا یبصرون چې هیڅ نه ویني نو دی په قبر کې یا دی په ورځ د قیامت کې د الله مخې ته مکملو تیارو کې وي دا د منافقت مثال دی او دا منافقت دی څه شی ما درته وی چې منافقت
هغه ته وایي چې دا کم خصلتونه 15 تیر شول چې دا خصلتونه په چا کې وي او زمونږ او ستاسو مخې ته دا خصلتونه تیر شوي دي. زما د ګمان مطابق ډیر کم خصلتونه دي چې هغه په من کې نشته. دا ټول خبرې نن ما او تا کې موجودې دي خو ما او تا پکې بل ګورو بل لګوته وږدو. الله فرمایي دا یرونه ورکوي د مثال سره چې ګوره یوه ورځ به وي مکمل به د رڼا ختمه وي دعوې به د اسلام کار نه کوي بیا به حقیقت ځای کې ولاړ وي اور به دنه رڼا به درنه تلي او تیارو کې به راګیر وي او هیڅ به نه ویني. بیا به مؤمنانو ته وایي لکه پرون سبق کې غالبا تیر شوي وو چې موږ ته لا غونې انتظار وکړئ چې موږ ستاسو اور نه لږ اور واخلو څه نه څه رڼا ترې واخلو. هغوی به ورته وایي ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا شاته وګورئ اور وګورئ هلته شته دی نو چې هغوی مخ واړئ. الله جل جلاله به فورا د مؤمنانو او د منافقانو په منځ کې دیوال ودرئ. د هغې به د منافقانو طرف ته ووري او د مؤمنانو طرف ته به رحمتي نو الله به ورسره چل وکړي. الله به فرمایي تاسو زما بندگانو پورې مسخرې کولې الله یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمهون. نو الله به بیا هغوی پورې دغسې خنداګانې کوي چې ورته وایي به چې شاته وګوره چې دی ګوري بیا به د مؤمنانو او د ده په منځ کې دیوالي مؤمن به نه ښکاري. نو الله فرمایي سمون دوی کاڼه دي بکمون دوی چاړهګان ګونګیان دي عمیون دوی ړانده دي فهم لا یرجعون پس دوی نه راګرځي د ګمراهۍ نه حق ته. الله فرمایي کله چې سړی د زړه مریض شي زړه روحاني طور باندې بیمار شي کینې دن نه پکې او حسدونه پکې وي غیبت نه ډک وي او د خلکو بدنامیو پسې ورپسې وي لکه څنګه چې د انسان جسم د دانو نه خرابیږي زخم سره خرابیږي چاړې سره خرابیږي بیا د هغې چې زخم پیدا شي د هغې علاج ونه کې زخم بیا خرابیږي کینسر تی جوړ شي بیا خلک هغه لاس کټ کوي. دغسې روحاني مرضونه دي کینه بغض حسد غیبت او د چا سپکې او د چا بدې او د چا خلاف ګټ جوړ دا مرضونه دي په زړه کې دا چې کله زړه کې پراته وي دا څښا کېږي. نو الله فرمایي چې کله د دوی بدن خراب شي زړه بیماری ډېره تیزه شي نو بس دا بیا کاڼه شي سمون کاڼه شي دوی بیا حق نه اوري. ته ټوله ورځ چغې وهه لوډ سپیکر باندې بیان د ده غوږ ته نه رسي په نیټ بیان د ده غوږ ته نه رسي هر څومره زور زور سره بیان کوه دی نه اوري سوچ ورته نه کوي. سمون کاڼه دي. الله فرمایي بکمون ګونګیان دي لوی لوی جبی دي لوی لوی خلی دي خو حق به پې نه وایي چرې به حق باندې دا خوله ګویانه ونه ګورې د حق په ځای کې به ګونګی ته به غواړې چې دی دې خبره وکړي نه به یې کوي. عمیون ړانده دي حق نه ویني ټوله ورځ به د ده په مخ کې حق کیږي حق به ځي حق به راځي لیکن دی به یې نه ویني. الله فرمایي چې کله دا درې واړه قوتونه د انسان خراب شي فهم لا یرجعون بس بیا تمه مه لره دا نه دي راګرځېدونکي حق طرف ته. ولې سړی د کمره او د نقصانه ځان ساتي په سترګو باندې که سترګې کار نه کوي نو بیا په غوږونو باندې ځان وساتي څوک ولا آواز وکړي چې هلکه ای په سترګو ړونده مزه مخکې کمر دی پرېوځې نو چې کله دا هم د ده لار بنده شي نو بیا دی خامخا د کمر ارغړي. نو الله فرمایي صم بکم عمی فهم لا یرجعون دوی کاڼه دي ګونګیان دي ړانده دي حق طرف ته نه راګرځي. نو تاسو ته د دې د سبق موږ تاسو ته اصل مقصد د بیانولو دا دی چې دا کم خصلتونه په موږ او تاسو کې دي. د قرآن د درس ټولو نه لویه فایده دا ده چې د ځان جایزه والې او هغه مرضونه د ځان نه وباسې او په هغې باندې عمل شروع کې
کچره عمل ور باندې نه وي نن مو 2 آیتونه وي 3 مو وي 10 مو وي یاره قرآن مو ښه زده که او ټول فرفرې وایي نو داسې خو بلا شی خلکو یاد کړی دی زده کړی دی زده کولو یادول فایده نه ورکوي چې عمل نه وي بلکې نقصان کیدی شي ورکي نو دا اعمال او دا رضایل دا به موږ د ځان نه لرې کوو د منافقانو خصلتونه به د زړه نه وباسو که چرې نه یې وباسو بیا به موږ ړانده کاڼه ګونګیان شو بیا به نه څه اورو نه به څه وینو نو بیا حق ته راتلی شو الله دې موږ تاسو د داسې ورځې نه وساتي لفظي ترجمه ګورئ دوباره مثلهم حال د دوی کمثل الذی په شان د حال د هغه چا دی استوقدا چې بل کړی وي نارن ور فلما نو هر کلا اضاءت چې روښانه کی دا اور ما حوله هغه څه چې چاپیر دي د دنه ذهب الله نو یوسی الله بنورهم رڼا د دوی وترکهم او پریږدي دوی لرا فی ظلمات په داسې تیارو کې لا یبصرون چې دوی هیڅ نه ویني صم دوی کاڼ دي بکم دوی ګونګیان دي عمی دوی ړانده دي فهم لا یرجعون پس دوی نه راګرځي حق طرف ته بیا دوباره ګوره مثلهم حال د دوی کمثل الذی پشان د حال د هغه چا دی استوقد نارن چې بل کړی وي اور فلما نو پس هر کلا اضاءت چې روښانه کی دا اور ما حوله هغه څه چې ګیر چاپیر دي د دینا ذهب الله نو یوس بنورهم رڼا د دوی وترکهم او پریږدي دوی لرا فی ظلمات په داسې تیارو کې لا یبصرون چې دوی هیڅ نه ویني صم دوی کاڼه دي بکم دوی ګونګیان دي عمی دوی ړانده دي فهم لا یرجعون پس دوی نه راګرځي د ګمراهۍ نه حق طرف ته واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین سبق واړوئ دا زده کې